إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشده ومن يعصهما فقد غوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هر قسم حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دا پارا خاص ہر قسم تمہیدات تمجیدات تحلیلات بزرگی بڑائی اغا اللہ وحدہ لا شریک دا پارا سکم اللہ وحدہ لا شریک محرتاس دا قرآن اور سنت صحیح عقیدار نصیب کری. درود و سلام دی امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم دا طول کائنات سردار دا مؤمنان و مسلمانان و ظلن و بہار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی اقدس و اطہر باندے حمد و ثناء نبستا محترم و معزز و تیرہ جمعہ من دا ذکر کھڑے ہو صلی رب العالمین پکال دا غدفول سمیشتو کی سلور میشتی آغا احترام والا مقرر کڑی گرزولی دی بھی اللہ رب العالمین دی اغو سلور میاشتو متعلق فرمائی فلا تظلموا فیہن انفسکم تاسو پخبل زنونو باندی پدغ احترام والا میاشتو کی ظلم مکوئی. ظلم اللہ رب العالمین کال دولس میشتی حرم کڑی دا پخبلو بندگانو باندی خصوصاً پدغ سلورو میاشتو کی اللہ رب العالمین خبلو بندگانو تا دا ترغیب ورکی خیال بسطی دی دغ سلورو میاشتو پدغ سلورو میاشتو کی اول خوب نیک اعمال کوئی او ورسراب ظلم نزان ستی دا اللہ رب العالمین نفرمانین و نبزان ستی دا اللہ رب العالمین ہر نفرمانی دا ظلم دا او دغه ظلم انسان سکی دا ځان سره کوي. انسان
څه ظلم کوي نو بل انسان سره کوي، لکه عام اصطلاح کې خلک دا ډېر ظالم انسان دا فلاني انسان سره ظلم کړي. خو په دغه ځای کې الله رب العالمین فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم، تاسو په خپلو ځانونو باندې ظلم مه کوئ. نو هغه به ډېر جاهل انسان وي او تاسو به مو سفر په دنیا کې داسې شخصیت نه وي کتلی چې انسان په ځان باندې ظلم کوي او خلک بیا یې چې دا په ځان باندې ظلم کوي. خو لیکن دینی معاملې کې چې کله انسان د الله رب العالمین نافرماني کوي، ګناهونه کوي، هغې ته الله رب العالمین هم ویلي چې دغه انسان ظلم کوي خو خپل ځان سره. څه مطلب؟ یعنی انسان د الله رب العالمین نافرماني کوي، د الله رب العالمین سره زیاتې الله رب العالمین سره ظلم نه ده. دا الله رب العالمین نافرمانی کوي، د الله رب العالمین دغه نافرمانی باندې د هغه څه کمولی نشي، بلکې په هغې باندې خپل ځان الله رب العالمین ځان ته په قهر کوي. نو بیا دغه انسان د دغه نافرمانی په وجې باندې ځان سره ظلم دا کوي چې الله رب العالمین به دغه انسان په دغه نافرمانی وجې باندې جهنم ته ګزار کړي. نو چې جهنم ته انسان لاړ شي نو دغه انسان ظلم په خپل ځان باندې وکړو. نو محترم و معززو، خصوصا الله رب العالمین فرمایي چې دغه احترام ولا میاشتو کې تاسو په خپلو ځانونو باندې ظلم مه کوئ. موږ تاسو وګورو کال 12 میاشتې څومره میاشتې دي، د دغو میاشتو نومونه څه وګورو. اولنۍ میاشت محرم، احترام ولا میاشت، دین علاوه دغه 11 میاشتې چې دي چې هغې کې د لفظ احترام نه ده، دې ته محرم ویل کېږي. او زموږ وګورو په د نورو 11 میاشتو کې انسانان خلق په خپلو ځانونو باندې دومره ظلم نه کوي چې څومره ظلم هغې میاشتې باندې کوي چې هغې میاشتې ته هم حرم لفظ استعمال شوی ده، محرم لفظ ورته استعمالول شوی ده. نو الله رب العالمین ځکه فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم، تاسو په خپلو ځانونو باندې ظلمونه مه کوئ. او بیا موږ وګورو دغه احترام ولا میاشت کال اولنۍ میاشت ده، نمایم حرمت وله ده. په دغې میاشتې کې ټولو نه زیات دغه 11 میاشتو نه زیات ظلمونه په دغې میاشتې کې کېږي. لکه امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی 4 فی امتی من عمر الجاہلیت لا یترکونهن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سیما امت صدا اغا دغه 4 کروڑا جاہلیت دور کې بکیدو جهلاو بکولو، اما امت صدا اغا 4 کرونا بکی لا یترکونهن، اغو 4 کرونو پر خودلو ته تیار نوی. او دغه 4 وړه کرونا دا انسان ظلم کوي په خپل ځان باندې. موږ ورته وګورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ظلمونو ذکر کړی دا هغه کوم کرونه دي. نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمیل ټولو نه اولینې الفخر فی الاحساب، کوم یو انسان چې په خپل قومیت باندې خپل نسب باندې فخر کوي. لکه موږ نن سبا وګورو هر یو انسان بل انسان ته سپک نظر کوي، ویلي وایي زه خو فلاني خاندان سره تعلق لرم، زه سید یم، زه قریش یم، زه ملک یم، یا زه خان او شینواري یم. نو ځان نه لاندې خاندان ته لاندې قوم ولته نسبت کمزور نسبت کوي، دی هغه تحقیر کوي. دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي چې په خپل قوم باندې خپل نسب باندې فخر ونه کوي. کوم انسان چې هغه سید ده او که ملک ده او که قریش ده، کوم انسان چې تاسو ګورئ چې هغه خپل قومیت باندې فخر کوي، نو هغې ته موت نه بلکې امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اشاره کړي چې هغه انسان د جهالو انسانونه یو جاهل انسان ده، هغه د هغو خلکو نه ده چې پخوا کوم جاهلان وو چې الله رب العالمین به نه پېژندو، بتانو عبادت به کولو، دومره جاهلان وو چې په خپلو لاسونو باندې به کاڼو نه بتان جوړ کړو، بیا به د هغې عبادت کولو. دغه انسان نه بل جاهل انسان نشي کېدی. نو په دې خبرې کې اشاره دغه انسان ته چې هغه ډېر تعلیم یافته وي خو لیکن په خپل قوم باندې په خپل خاندان باندې هغه فخر کوي. موږ ورته نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته اشاره د جهالت کړې ده چې هغه انسان جاهل انسان ده، د هغو جهالو یو صفت په دغه انسان کې پروت ده. دویم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي والطعن فی الانساب، او بل هغه انسان چې هغه تناساني کوي، یعنی نورو خلکو ته زامن فلاني انسان فلاني خاندان سره تعلق لري، نیز خاندان دی ده نسبت غلط کوي، نو دې ته نبی علیه الصلوۃ والسلام هم جاهل انسان ویلی. هغو جاهلانو سره دا شامل کړی. نبی علیه
الصلوۃ والسلام فرمایي چې دین ابو تاسو ځان ستئ. دریم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي والاستسقاء بالنجوم. کوم انسانان کوم خلق خپل قسمتونه معلومي د ستورو په ذریعو سره یا ستورو ذریعو سره باران طلب کوي، دین نبی علیه الصلوۃ والسلام منع کړي. لکه نن سبا تاسو ګورئ خلق پلګرو ته سي چې هغه ستورو په ذریعو سره خلقو ته قسمتونه کوي چې تا په مقدر کې دا شی دي، تا په مقدر کې دا شی دي، په اولاد کې به دې سکیږي. دین هم نبی علیه الصلوۃ والسلام منع کړي. دریم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې والنیاحة نوح کول. اول دغه لفظ ته موږ ورته تاسو وګورو والنیاحة دا دی مؤنث صيغه ده. دغه نوح کول دغه ویر کول دغه سنونه ویل دا خو اول نبی علیه الصلوۃ والسلام دا ندی فرمایلی څنګه انسان هغه نرینا نه والنیاحة هغه دور کې جهالت دور کې دغه سنونه ویل په وخت د مصیبت کې په مړو باندې دا د نرینا او کارم نه بلکې دا د سننا او کارو. او نن سبا موږ ورته تاسو ګورو د نوح دغه متم دغه سنونه وال ګرونونه شلول او دغه تلورونه چړي راواخلي سنونه وهل دا نن سبا سننا نه کوي نرینا کوي. دین نبی علیه الصلوۃ والسلام منع کړي چې دا د جاهلیت دور کې دغه څلور کارونه او هغه وکول. او نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي زما امت بم دا کوي لا یترکونهن پر حدود به تیار نوي. دغه نوح کول دا دومره یو قبیح عمل ده، دا دومره یو عجیب ظلم ده چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي النیاحة اذا لم تتب قبل موتها. کوم یو انسان په مړی باندې ویرو کړو، په مړی باندې ځان ویلو مخ ویلو گریوانی وشلولو ځان زخمی کړو چغې ویلې واویلې وکړي. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي اذا لم تتب قبل موتها دغه انسان چې مرګ نه مخکې دغه ګناه نه توبه ونه بسته. لکه موږ ورته تاسو خپلو ځنونو ته وګورو پرېږدو دغه اشخاص په هغې باندې نن سبا ماتمونه کېږي. موږ ورته تاسو مسلمانان څه ځان ته مسلمانان یایو، موږ باندې مصیبت راشي، موږ کور کې فوتګي وشي، موږ ورته تاسو ګریبانونه شلو، زنانه ګریبانونه وشلي، ویښته ځان نه راکاږي، مخونه وهي. دین نبی علیه الصلوۃ والسلام منع کړي. او کومې زنانه دا کار کوي هغه دا وایي چې دا به ډېر ښه کار وي، هغه خلکو ته ځان هم خودي. خو نبی علیه الصلوۃ والسلام دین منع کړي هغه دغه ګناه وکړي خو په دې ګناه باندې توبه نه وباسي. زه اشاره کوم دې خبرې ته چې چا کومې زنانه یا کوم نرینه چا هم څه دا کار کړی وي تر څوره پورې چې هغې نه توبه نه وي وبستي او توبه دې ته نه ویلی کېږي چې انسان وي بس یا الله ما معاف کا. نه هغه ګناه چې کومه ګناه تا کړې وي هغه ګناه به ځان ته رامخته کړي او په هغې باندې به اول خیامنته اظهار وکړي، ځان به ملامت کړي چې ها فلاني ګناه ما کړې ده، دا یو قبیح عمل و، په دې باندې الله رب العالمین مانه ناراضه شوې ده، په هغې باندې خیامنته اظهار به وکړي او بیا به نه کولو اقرار وکړي چې آینده به نه کومه او بیا به الله رب العالمین نه د هغې ګناه بخشش وغواړي. نو ډېرې داسې زنانه ډېر داسې خلک شته چې هغو په وخت د مصیبت کې ځنونه وهلي، کپړې شلولې دي او ګناه ته ګناه نه ده ویلې. نو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا لم تتب که چایرې چام دا کار کړی وي. حدیث کې دغه ځای کې زنانه ته اشاره ده، اگر که جاهلیت دور کې هم دا نرینهو دا کار نه کولو، نن سبا یې نرینه هم کوي. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي اذا لم تتب که چیرې چا دا کار کړی وي او توبه یې ونه وسته قبل موتها مرګ نه مخکې عام معافي نه غواړي خو لیکن هغه ګناه څه کړي ده د هغې تخصیص یې ونه کړو چې فلانۍ ګناه ما کړې ده د هغې ګناه الله رب العالمین نه زه وغواړم څه غوښتي نه وي. نو نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي مرګ نه مخکې ونه غوښته تقام یوم القیامه. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه انسان ویونکې انسان متم کوونکې انسان ځان ویونکې انسان دا چې قیمت په ورځې باندې راپورته شي وعلیها سربال من قطیران. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه انسان ته به هغې سختې ورځې باندې په دغه جون جولای میاشتې کې موږ ورته تاسو وګورو دغه ترکولو روډونه څه دي په دې باندې نور ولګي څومره ګرمېش کوي تپش پرې ګدي او دغه روډونه څه دي دا نرم هم شي ترکولو د وجې نه چې ترکولو ته ګرمېش میلاو شي نرم شي. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغې قیمت په ورځې باندې دغه متم کوونکي انسان ته دغه ویر کوونکي انسان ته
الله رب العالمین مو د ترکول لباس اچي او بیا په ایوي نزي مناسبت سره دغه مرسترګم سره نږدې شوی څه د روډونو د حال دا د انسان به څه حال وي چې هغه جسم باندې ترکول لباس وي به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ودرع من جرب او دغه انسان ته به هغه وريزي یو خو ګرمي ډیره زیاته وي ترکول لباس به وي او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه انسان ته یو بل سپیشل لباس وچول کی ساده خرخ لباس دا چې دغه انسان د واغ رزي هغه لباس نه خرخ لګي دی نو دا وڅ ځان غري زخم بوي او زخم باندې هغه ته د ترکول لګي نو محترم معزز ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دغه څلورو نه ځان وساتئ دغه څلورو کارونو نه چې جاهلیت دور کې جو حلاو وکولو معومتیان به هم کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دین تاسو ځان وساتئ نو الله رب العالمین فرمایي چې فلا تظلموا فيهن انفسكم نو موږ دغه ځکه وګورو دغه ویرونه دغه متمونه خاص کر په دغه محرم میاشت کې خلک کوي زنونه وای خاص کر نن ورځ چې په نن ورځ باندې بو زنونه خلک زخمی کوي اگر کا هغه خلق باندې الله او د الله رسول او د ملائکو لعنت ویل شوی دا نو محترم معزز دغه متمونه څوک چې کوي هغه به کوي هغه ته موږ وازو نصیحت کو او به خصوصا موږ تاسو مسلمانانو په کورونو کې کوي مصیبت رالو فوتګی رااله دغه فوتګی دي مصیبتونه د الله رب العالمین طرف نه رسی نو پدی باندې موږ تاسو ته دغه متمونه دغه خفقان دا نه د کول پکار دین نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړی دا بل موږ تاسو ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان د مونږ نه دا کوم انسان په وخت د مصیبت کې په وخت د فوتګي کې مخونه وای خپل رخصرونه وای او خپل کپړې شلي او واویلې کې چیغي وای نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه انسان زمونږ نه دي بعض خلک دا ګیلا کوي سره دغه اهل سنت یا اهل حدیث هغه مونږ ته مسلمانان نه یی موږ مسلمانان یو الله منو او رسول منو الله او رسول خو منی ټیک ده موږ تاسو فتوا ته هیڅ ضرورت نشته زمونږ بچا باندې فتوا ولګو سفلانه کافر ده فلانه مسلمان ده امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دا فتوا په خلکو باندې لګولي زکوم خلق دغه کار لکه نن څوک کوي لیس منا هغه انسان د موږ نه ده زڅوک یم بل څوک د دې زمانی مفتی اعظم بوڅوګي څنګه پچا باندې فتوا ولګي چې فلانه مسلمان او فلانه کافر نه امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سور لسلیم سو وکاله مخکې دا فتوا لګولي وا پچا باندې څوک خلق نن ویرونه کوي زنونه وهي متمونه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام سور لسلیم سو وکاله مخکې دا فتوا لګولي وا ليس منا من لطم الخدود څوک زنونه وهي هغه دور کې یا دغه دور کې په مصیبت وخت کې یا د چا خفقان بوجي باندې ګریورونه شلي زنونه وهي زنونه زخمی کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی ليس منا ادم مسلمانانو نه ده ادم امتیانو نه ده ما دلیل نه ده نو دینه معلومه دا شو چې دا د مسلمان کار نه ده چې کوم انسان ځان وای په وخت د مصیبت کې په وخت د فوتګي کې دینه نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړي او موږ تاسو ګور خصوصا په دغه عظیم میاشت کې او نماز چا خستل کېږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی کون وسی هغه نوسی د نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات ګرانو هغه حسین رضی الله تعالی عنہ حسن او حسین دا دوه صحابه کرام نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر زیات ګرانو نبی علیه الصلاۃ والسلام د سره ډیر مینه کوله داناس اهل سنت یا اهل الحديث یا نور عام مسلمانان ابو حسن حسین رضی الله تعالی عنہ سره مینه نشتا هغه ته دغه دردناک تکلیف سره رسیدل هغه شهیدان شيو پدی باندې دوه خفقان نه کوي پدی باندې دوه خفا نه دي بلکې زبدا ويم چې کوم یو مسلمان د حسین رضی الله تعالی عنہ په شهادت باندې هغه ته کوم تکلیفات رسیدي کوم یو انسان په زړه کې هغه د
पर दर्द पैदा नशी अगर इंसान वो मुसलमान हम नबी वेली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगा डेर ख्वागन वसिउ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगन वसिउ ता तकलीफ से रसीदेव पगी बांधी हर मुसलमान ता खुजन पकार दा हर मुसलमान ता खफगान पकार दा वो लेकिन खफगान दी इतने भी लेकेगी सो मुंगोर तासु ग्रिबानू न उशरो मुंगोर तासु मतबिली बसुना वाचो मुंगोर तासु जरूना जख्मियान को मुंगोर तासु जान तो चपेड़े वरको ना 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 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंगोर तासु ता द मुसीबत तरीकाम खुदली से कलाम दरबानी मुसीबत रालो कलाम दरबानी तकलीफ रागलो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के फरमेली सतासु सब्र कई पागे बांधे सब्र नकार वाखली तहम्मुल नकार वाखली लकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह रब्बुल आलमीन द आयात बजरीर जिब्रील अलैहि सलातु वस्सलाम नाजिल करे सो वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन नबी सलातो वस्सलाम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई सो वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ खाम खाज़ब तासुबादी अज़मिकुन रवलम तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत पागबान दगा तकलीफ रतलल दा हम पागी ज़माने के और नन सबा दूर तर क़यामत पूरे हर मुसलमान बांधे दा यू अज़मीख दा यू इम्तिहान दा खुसूसन पाग दूर के कुम मुसलमानान जम दियो पागी बांधे अगो तक खबगान पागी बांधे ज़नूना वहल मतमुन कवल अग दूर की मजेज़ नौ ओसम जेज़ नदा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंगोर तासु ता फरमेलियो सजब तासु अज़मीखुम पस बांधे मिनल खौफि कलब दर बांधे द कुफारो तरफना दुश्मनानो तरफना खौफ रवलम वल जू'i तासु वो दीन इस्लाम कबूल करवी ओलकी बदर बांधे रवलम व नक़्सिन मिनल अमवाल मुखालिफ सरब माल भी तासरब माल कमी भी दाहुम अज़मीख दा वल अनफुसी कलब दी नफरी कमवाले दर बांधे रसी वस्समराती कलब दी मेऊ कमवाले रसी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए सतासु पदगो अज़मीखुन टेम की ददगो मुश्किलात टेम की मतमुन न कोई ज़नून बनवई बदी रद बनाए वबश्शिरिस साबिरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए अल्लाह ज़ीर वीर का चाँद सबरनाक होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थे सबरनाक सूख दी कुम खलक दी अया सबर दी तभी लिखेगी सब खफगान वक्त के मुसीबत वक्त के मुंगोर तासु चिगी होयो मुंगोर तासु ज़नून ज़ख्मी को मुंगोर तासु कपड़े उछलो नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए इदा असाबतहुम मुसीबा कलाम से तासु बांधी से मुसीबत राशि तकलीफ राशि नुक़ालु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पाग टेम के तासु ता ज़नूना वहल नदी पकार बल्कि तासु दावे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यकीनन मुंग अल्लाह रब्बुल आलमीन यो व इन्ना इलैहि राजिऊन और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तरफ तो वापस के दुन क्यों अगर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह पे दखड़ो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तरफ तलाड़ो मुंगुर तासु अल्लाह पे दखड़ियो मुंगुर तासु अल्लाह रब्बुल आलमीन तरफ ता वापस के दिन क्यों नो दाना से मुंगुर तासु पर वक्त मुसीबत की या तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर शहादत बांधे पाग बांधे कुम तकलीफात रगलियो मुंगुर तासु ज़नून वयो मुंगुर तासु कपड़े उछलो मुंगुर तासु ज़नून ज़ख्मियान को नाना दा नदी कवल कप पकार मुंगुर तासु ता सबर पकार दा लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के फरमाए इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब कुम खलकम से पर वक्त मुसीबत के पर वक्त तकलीफ के सबर कई अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए अजरहुम बिग़ैरि हिसाब ज़अगोता अजरुन वरकुम बगैर द हिसाबा बिहिसाब अजरुन वरकुम द मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मुंगुर तासु तो पदी बांधी सबर पकार दा हाँ बाज़ खलक दावई सो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो शहादत पूरी ज़बान दी सो सूग मतम न कई या मतमी लिबास ना छे ज़नून न वही पोई शाग़ इंसान हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरा मीना